الله سبحانه وتعالى خو وایي په قرآن کې چې دا ماشوم به صرف د مور په خېټه کې پیدا کېږي. اوس وخت خو ټکنالوژي زیاته شوې ده، ساینس او ټکنالوژي. نو امریکا داسې کوي چې صاحبه یا چاینا د سیستم برابر کړی چې دا ماشوم ته یو اکسیجن برابر کړي، په هغه کې دغه نطفه غټېږي. نو هغه سړی لږ راښکلی بیا زه ور ختم. ما ورته وویل چې دا څه نه مخکې به دا خبره وکړو که زه په سوال کې بند شم یا دا هلک په سوال کې بند شي. د دې مقصد دا نه دی چې اسلام نقصان دی، په اسلام کې کمی دی. دا زما نقصان دی یا د دې مولانا نقصان دی چې مونږ ته د هغه سوال پته نشته. مال ابو داود کې حدیث دی 1400 کاله مخکې نبي صلی الله علیه وسلم ویل اکسیجن خو لا لرې خبره ده چې ته په یو ډبي کې کېږدي او بیا یې جوړ کړي. نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې دا نطفه چې کومه ده که دا ته په یو کمر باندې کېږدي ولو کان علی الصخره، الله سبحانه وتعالی به قادر دی چې د دې نه بچی پیدا کړي، ماشوم ته پیدا کړي. مال دا خو لرې خبره ده. ستا خبره صحیح ده، ځینې وخت یو سړي ته علم نه وي نو هغه به داسې خبرو څخه ښکار کېږي. و قاری صاحب بله خبره قاری صاحب ما دا کوله وختي هغه لږ پوښتنه مو وکړه که نه هغه خبره د شراب باره کې دلته داسې ده که نه زموږ زیاتره هلکان چې راشي که نه نو هغې هغه زده کړې لحاظ باندې لږ کمزوري که نه داسې تعلیم یې ډېر نه وي. نو کله چې راشي فرض مثال یو څوک هغه اپلیکیشن استعمالوي، خو البته اپلیکیشن ځینې وخت کې تا ته وایي د هغه ته راباسي چې و د حلال دی که حرام دی، خو ځینې وخت کې هېڅ جواب نه درکوي، یو زه د دې اړه معلومات نه لرم. نو فرض مثال هغې هغه ټیبل سړی ولولي په هغې باندې چې څه لیکل شوي که نه پروډکټ چې